او دریم منافقان دا د دی بیان. بیا یا ایو الناس اعبدو کې د دریو واړو ته دعوت د توحید الله تعالی ورکو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا کې اثبات د توحید نه پس اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله کافرانو ته چیلنج ورکړي که تاسو د نبی علیہ السلام نه انکار کوئ یا تاسو حقانیت د قرآن نه انکار کوئ، تاسو قرآن مجید نه مانئ چې دا د الله کتاب دی، انو تاسو ته چیلنج دی تاسو یو وړوکې صورت داسې د قرآن مجید په شان جوړ کړئ، د دې مقابله وکړئ. ان کنتم صادقین که چېرې تاسو په خپله دعوه کې رښتونی یئ. اوس ورته الله وایي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فرمایي که چېرې تاسو دا کار ونه کوئ هرګز یې نشئ کولی. سوال نه پیدا کېږي چې تاسو د قرآن مجید په مقابله کې یو آیات ویلی شئ. پرون مې ته خبره کړې وه، نو بیا ورته الله وایي فاتقوا النار التي، ځان بچ کوي د اور هغه نه، وقودها الناس والحجاره، چې خشاک د هغې الناس خلق ته، والحجاره او ګټې دي. د دې یو تفسیر دا دی چونکې دی چې د خپل بوتان جوړوي هغه به د ګټو نه جوړول، نو په قیامت کې به الله تعالی دی لم غذاب ورکړي کافرانو له، او د دی خدایانو له معبودانو له هغوی له به هم د دی په مخ کې غذاب ورکوي، بوتان به هم ګرموي د پار د اهانت او سپکوالي د دی چې تاسو ستاسو خدایان هم وسوځول. بیا ورته الله تعالی فرمایي یو تفسیر دا دی. دویم تفسیر دا دی چې نه وقود الناس د ناس د مراد ګناهګار خلق ته، چې الله به غضب ورکوي چاله را ګناهګارو خلقو لره. والحجارتو او د حجارتو نه مراد کافران دي، او دلیل د هغې رستو را روان دی. الله فرمایي چې ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجاره، الله دې کافرانو ته وایي ستاسو دا زړونه بیا داسې وګرځېدل والي کتابو لکه په شان د ګټو، دا زړه بیا ګټه معنا ده سخت شو، بیا په حق اثر نه کوي. اعدت للکافرین، دا جهنم تیار کړی شوی دی د پاره د کافرانو. اصل کې جهنم الله تعالی مسلمان له نه دی جوړ کړی، دا جهنم جوړواله بنیادی طور دا کافر له شوی دی. مسلمان ورته بیا ولیدي، مسلمان ورته دی د وجې نزي العیاذ بالله، الله دې موږ وساتي چې دې کافر سره مشابهت کوي په اعمالو کې، دې کافر سره مشابهت کوي په افعالو کې، نو د وجه د مشابهت نه به دا مسلمان ورته ځي، ورنه مسلمان د پاره جهنم نه دی. من تشبه بقوم فهو منهم، چې چا قوم په شانتې عمل اختیار کا، تشبه اختیار کا، او دا غي. یا دویمه دا ده چې بنیادی طور جهنم جوړ دی د پاره د کافرانو تعذیبا، کافر لبا الله په جهنم باندې غضب ورکوي. هر چې مسلمان دی نو مسلمان دلته په دنیا کې په ګناهونو ګنده شوی دی، انو که چېرې د ځان د توبې په اوبو باندې پاک کړی خو خبره ختمه، او الله تعالی دې موږ تاسو له هغه پورې مرګ نه راولي چې څو پورې موږ د توبې په اوبو باندې پاک شوي نه یو. انو که العیاذ بالله کوم انسان مسلمان دنیا نه لاړو او داسې لړ چې دی د ګناهونو ککړ دی او د ځان د توبې په اوبو باندې نه دی پاک کړی، اوس به دته غذا ملاویږي، دی به جهنم ته ځي. خو دا جهنم ته دل
دا تغذیبا نه دي بلکې دا تطهیرا دي، دا دې صفاکۍ به لکه ګوره اوسپنه باندې زنګ ولګي هغه سړی صفاکۍ، او دارنګې د ګناهونو دا زنګ دا د جهنم په اور به د جهنم په بټای به صفا کېږي. ښه الله دې ته موږ وساتي. الله دې بس ښه خبره دا ده چې سړی هر وخت خدای ته توبهګار وي چې ماسخوتن وده کېږي که نه، نو که یو سړی ډېر غټ ګناهګار دی العیاذ بالله، شراب څکي، بدکاری کوي، حرام کوي، هر ګناه کوي، خو چې ماسخوتن کټ ته لاړې نو 5 پیرې دا ووایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. روایت کې راځي کله یو سړی دومره ګناهونه لکه د سمندر د زګ عمره، خو چې دا استغفار ووایي الله ولا هغه صفا کړي، الله ولا هغه صفا کړي. بالکل داسې صفا شي چې تپوس یې مه کوه. ښه انو داسې اسانه ده ګوره، شریعت او دین خو ډېر آسان دی، الله خو موږ ته ډېر اساني راکوي. نو چې ماسخوتن د استغفار ووي او وایي خدایه پلان کې ګناه کوم، دا د نفس نه مجبوره یم، پلان کې ګناه کوم، الله د ماحول نه مجبوره یم، شیطان نه مجبوره یم، خدایا اقراری مجرم یم، خدای اقرار درته کوم، الله ته راته بخښنه وکړي. نو ګوره اخیری ستا د سترګې پټېدو نه مخکې تا توبه وباسله. ډېر خلک ودي شوي دي بیا را پاسېدلي نه دي، بس وده پاتې شوي دي همیشه دپاره. نو تا سترګې پټې شوې نو که چارې تا پانسېدې نو اخیری تا چې سترګې پټولې تا توبه ایستې ده خلاصې، او که نه پاسېدې او بیا دره په نفس په تقاضا باندې ګناه وشو بیا بلرد بیا ماسخوتن توبه وباسه. د شیطان د ټوله لویه دوکه دا ده یاره مړه اوس به توبه سله وباسې، ورېږه اول خپل په ګناهونو سوړ کا، ځان ښه خوشحاله کا، اخره کې به توبه وباسې. او په دې باندې دی د توبې نه څه کوي ګوره توبه چې وباسې که نه نو یو چې کوم ګناه یې هغې نه پیمانتیا پکار ده، یو دا عزم پکار ده چې آینده به یې نه کوم، بالکل به یې نه کوم، خواله به نه ځم، چې بیا دې وکړه بیا توبه وباسه. او شیطان ته د ټول نه لوی تکلیف په دې میلاویږي چې ګوره د ګناه په امید باندې د ګناه د وجې نه به توبه هم نه پرېږدي او د توبې په امید باندې به ګناه هم نه کوي. ګوره ښه که یو سړی به دې ګناه کوي چې یار توبه به وباسم، دې سره هم سړی خرابېږي، دې سره سړی خرابېږي. نه نه ګناه ده نه وشو، چې ګناه ده نه وشو نو الله ته متوجه، الله ته متوجه. خدایا زه ډېر کمزور یم، وګوره دا خو د انسان معامله چې چاته څه نه پرېږدي. منګه په معمولي خبره باندې هایپر شو، زمونږ یو مزاجي د دې مزاج خلاف د څوک کار وکړي بس موږ پې سور کراس راکاږو، ختم. قربان د الله نه، قربان د الله نه، موږ همیشه د الله د رضا خلاف لګیا یو. وګوره بیا راله رزق راکوي. یا ته خو دا یادې داسې داسې بدبخته خلک شته چې د جومات نه غلا کوي نو قرآن مجید کېږي د پاسه پې ودرېږي او غلا یې کړې ده. وګوره الله هغوی ته هم غږ نه کوي. څومره کریم ذات دی او څومره حلیم ذات دی، څومره بردباره ذات دی. ښه الله دې زموږ ستاسو اصلاح نصیب کړي. وبشر الذین، الله وی زیر ورکه الذین کسانو ته آمنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل نیک کوي، ان لهم چې بېشکه د پاره جنات جنتونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د ډکو د هغې نه الانهار نهرونه کلما هر کله رزقیو چې رزق ورکړه چې دوی ته منها په دې جنت کې من ثمرتن د میوو نه رزقن د پاره د رزق. نو قالو دی وی هذا الذي دا خو هغه دی رزقنا چې روزي کړی شوی راکړی شوی موږ ته من قبل مخکې د دې نه و اوتو به راتلل به